الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج دا حجكم دے رب کریم فرمائے اشهر منا میاشتی معلومات معلوم دی یعنی وقت دا احرام دا دی ند ارکانو چه شوال دے ذو القعدہ دا ذو الحجہ لسورج دا ذو الحج نو دو میاشتی و لسورج شو الحج دا حجكم دے رب کریم فرمائے اشهر منا میاشتی معلومات معلوم دی فمن پسر غسوک فرضا چې فرض کړو پزان خپل باندې بالاحرام علی نفسه پزان باندې فرض کړو په احرام سره فيهن پدغه میاشتو کې الحج حج لره یعنی احرام وتړلو رب کریم فرمایي فلا رفث پس نشته د جما ولا فسوق او نه بدکاری کنزل وغیرہ ولا جدال او نه جګړه فی الحج په حج کې دا نفي بمعنى النهي دا فلا رفث منا لا ترفسوا پس جما مکوي تاسو ولا فسوق منا لا تفسقوا فسق مکوي بدکاری مکوي کنزل مکوي ولا جدال منا ولا تجادلوا جګړه هم مکوي فی الحج په حج کې وما هغس تفعلوا چې کوي تاسو من خیر د خیر من صدقه د صدقینا یا نور نیکیشو يعلمه الله ویني الله تبارک وتعالى رب کریم فرمای وتزودوا توخی وړي سفر د حج د پارا یعنی سامان برابر وړي سفر د حج د پارا نو اے حاجانو چې حج ته ځان سره ډېرې پیسې وړیا د یمن خلقو کې دا رواج او غیبرات لغوی ول بس مونږ متوکلین یو ځان سره به سن نه راوړل وي مونږ الله تبارک وتعالى باندې توکل کړی دی نو رب کریم ودا توکل د سینې بیا به سوالونه شروع کړل یو نه به سوال کول بل نه به سوال کوله د خلې نه سوال دی و جوړه کړی و نو رب کریم فرمایي وتزودوا توخی وړي سفر د حج د پاره فإن خير الزاد التقوى يقينا غرد توخين وزان التقوى من زان ساتل د سوالنا واتقوني ويرګي معنا خاص کر د سوالنا سوالونه مکوي یا اول الالباب یا اولی الالباب مانا یا ذوی العقول اے دا اقل خواندانو دا سوالونا مکویا نو سوال مکوی تجارتو که علتا چلار شیا تجارتو که نستا پا ملک یو شی ارزان دی علتا گران دی یو سالتا تجارت وکڑا دا حج پیسی پی ہو گٹا دی کی دا رواجو چا بچ تجارت وکړو نو ویل وې د حج ته نه دی تلیاسي تجارت د پاره تللی دی شریعت راغلی دا شی منع کړو ستا ملک یو شی ارزان دی هلته ګران دی یو څه د حج پیسې پې وګټه هېڅ باک نشته نو رب کریم فرمایي لیسه نشته دی علیکم په تاسو باندې جناح ګناه په دې خبره کې ان تبتغوا منه تطلبو چې طلب کوي تاسو په دې کې چې طلب کوي تاسو یعنی په حج کې فضلا منا رزقا رزق بالتجارت په تجارت باندې من ربکم د جانب درفستا سنا بالتجارت فی مواسم الحج په موسم د حج کې فاذا افضتم رب کریم فرمای پس کله چې کوز شي تاسو افضتم منا کله چې را کوز شي فاذا افضتم پس کله چې را کوز شي تاسو من عرفات دارفین پنیت د طواف د بیت الله یعنی طواف زیارت د پارا ګور ډایرک مزه تاسو فذكر الله یاد وی الله تبارک وتعالى لرا په مزدلفه کې عند المشعر الحرام پنیز د مشعر حرام دا یو غر د مزدلفه کې اوچت غر د د غر نوم د مشعر حرام واذكر الله يا دوي الله تبارك وتعالى رب التوحيد والتعظيم بتوحيد وتعظيم سرا كما لك سرنگا هداكم چې هدایت کړي تاسو ته خودلې دي تاسو ته مناسک د حج احکام د حج دین درته خودلې دي وان كنتم اي وقد كنتم پتاکید سره وای تاسو من قبله وړاندې د هدایت نه لمن الضالين خامخ د الله ورکون کنا یعنی گمراهان ہونا گمراه منا لا رکون کې وان کنتم من وقد کنتم او خامخابتا کې سروي تاسو من قبله وړاندې د دینا وړاندې د هدایت نه لمن الضالین خامخا د لا رکون کنا رب کریم فرمای ثم بیا افیضوا
امر راغ بیا راکوز شئ قریشیانو مکه والو من حیث دا غزینا افاض الناس چې راکوزیږي خلک رد کوي په رواج د اهل مکه باندې دی براغل مزدلفه کې به ودرېدل عرفات ته به نتلل ولې نه ځئ وایي مونږ خو د حرم والا یو نو بیا مونږ او غیر کې څه فرق دی وایي نو مونږ مکیوال به مزدلفې ته ځو عرفات ته به نه ځو وی مونږ معتبران یو مونږ د مکی مشران یو الله تبارک وتعالی ورته معتبری پرېږدئ وځئ عرفات ته لاړ شئ حج نه کیږي بیا ثم بیا نو خصوصا امر راغی مکیوالو ته امر راغی ثم بیا ای مکیوالو افیضو راکوز شئ افیضو معنا راکوز شئ من حیث دا غزینا افاض الناس چې راکوزیږي خلک چې عرفات دی نو معلوم شول اول به هلته عرفات ته ځئ بیا به یو ځای راکوزیږئ من حیث دا غزینا افاض الناس چې راکوزیږي خلک واستغفر الله بخنه غواړئ د الله تبارک وتعالی نه کوم ګناهونه مو چې مخکې کړي دي زیاتې مو کړی دی اوس بخنه وغواړئ ان الله یقینا الله تبارک وتعالی غفور رحیم بخونکې مهربان ذات دی فاذا قضیتم کله چې تاسو پوره کړل تاسو فاذا قضیتم معنا پس کله چې پوره کړل تاسو فرغتم بیا فارغ شوی مناسککم مناسک خپل یعنی عبادات احکام د حج خپل اعمال د حجم پوره کړل فذكروا الله پس یادوي الله لرا په تکبیر او په ثنا باندې که ذکرکم پشان ته ذکر ستاسو آباکم د پلارانو ستاسو پشان د یادولو د خپل پلارانو دا پلاران بم چې څنګه یادول رب کریم فرمایي نو دی کی دا رواج بیا به ودرېدله یو به ویل زما پلار داسې باتورو بل به ویل زما پلار داسې باتورو دا کارنامې کړي دي پهلوانو په زوره زوره به لګیا او رب کریم ورته وایي اوس د شرک زمانه ختمه ده دا خبرې پرېږدئ فذکروا الله پس یادوي الله تبارک وتعالی لرا که ذکرکم پشان ته د ذکر ستاسو آباکم د پلارانو ستاسو نو رب کریم فرمایي او اشد ذکرا بل اشد ذکرا بلکې ډیر سخت د ذکر د غینا یعنی واکثر ذکرا زیات یاد کې د پلارانو نم زیات یاد کیا نو رب کریم فرمایي فمن الناس پس بازی د حاجیانو نه من هغه څوک دی یقولو چې وای دی ربنا یا رب زمونږه آتنا راکړې مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې برخې زمونږ راکې په دنیا کې فیؤتاه فیها پس ورکړی شي دی لره په دې دنیا کې بس دی د مولا نه اورېدلې وي عرفات کې الله تبارک وتعالی دعا قبلیه بس بیا لګیا شي یا الله عاجز یم کار راکې پیسې راکې کاروبار راکې مشرکانو به هم دا دعاګانې کولې اللهم آتنا غنما وابلا وبقرنا مونږ ته ګډان راکې الها او اوخان راکی غویان راکی رب کریم فرمایي فمن الناس پس بازی د خلقنا من هغه څوک دی یقول وای دی ربنا یا رب زمونږه آتنا راکړې مونږ ته مالا مال فی الدنیا په دنیا کې نو فیؤتاه فیها پس ورکړی شي دی لره په دنیا کې وما له نشته دی د لره فی الاخرت په آخرت کې من خلاق صبر خاصه نصیبه اوس باری تعالی نیکانو هغه بیانیا ومنهم بعض د دینه من هغه څوک دی یقول وای دی ربنا یا رب زمونږه آتنا راکړې مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې حسنه منا حالتا یو خسته حال لا تراکی یا نعمتونه راکې یا ابن عباس نه یو قول داسې دی حسنه منا امراه جمیله یو نیک بیبی را راکې صالحه نیک بیبی راکی په دنیا کې وفي الاخرت او په آخرت کې حسنتنا نیک بیبی چې حوریانې دي یا معنا حسنتا نعمتنا خېګړې راکی یا حسنتا دویم معنا جنتا جنت دا دویم حسنتا جنتا جنت وقنا او بچ کړي مونږه عذاب النار عذاب د اور د جهنم نه رب کریم فرمای اولئک دغه کسان چې د دنیا او آخرت چې غواړي دا کسان لهم دې د پاره نصیب برخری حظ حسی دي مما دا غسنه کسبو چې د کوم کسبونه کړي یعنی اعمال د حج کړي دي
ما عملوا فی الحج هغه عملونه چې دی په حج کې کړي دي. والله تبارک وتعالى چې دی سریع الحساب جلد حساب کوونکی دی. یاره یو انسان به وایي چې یاره زر کاله به څنګه په روز قیامت کې انتظار وکما زما به سر منوځي. نو دا فکر کوي انسان دا لوی انتظار دی. نو تسلی ملاویږي هغې دپاره چې والله باری تعالی چې دی سریع الحساب جلد حساب کوونکی دی زر حساب کوونکی دی. په اندازه د نیمې ورځې هم راځي د دنیا او په اندازه د طرفت عین هم راځي. په یو روایت کې د سترګو په رب کې به هم ورسره حساب وشي. په اندازه د ګټې د لشلو هم راځي او په اندازه د مازدیګرې ټیم هم راځي. دومره ټیم کې به خلق خلاص شي. نو والله باری تعالی چې د سریع الحساب جلد حساب کوونکی دی. واذکروا الله یادوئ الله تبارک وتعالی لرا په تکبیر باندې په وخت د ویشتو د جمرو کې فی ایام معدودات په ورځو شمار کړی شوي چې ایام تشریق دی. ایام تشریق څه ته وایي؟ ایام اکل و شرب چې ورځې د خوړلو څښاک دی او ذکر الله د ذکر ورځې دی. نو ایام تشریق درې دي. اول ورځ د اختر تینه بیله که دا نورې ورځې دا درې ورځې. دا اول ورځ اختر تینه چې بیل کې دا درې ورځې نوره. فمن پسر غسوک تعجل رب کریم فرمایي چې تعجیل وکړو فی یومین په دو ورځو کې جلتی وکړه. تعجل معنا جلتی وکړه فی یومین په دو ورځو کې یعنی په اول ورځ د ایام تشریق او په دویم ورځ د ایام تشریق ویشتل وکړه چې 11 او 12 د ذوالحجې ده او یو ورځ ویشتل د اختر په ورځ باندې کړیو. نو درې ورځې ویشتل شو. نو رب کریم فرمایي فمن پس هغه څوک تعجله چې جلتی وکړه فی یومین په دو ورځو کې فلا اسم پس نشته دی ګناه علیه په هغې باندې. ومن اور هغه څوک تاخره چې وروستوالی وکړو تر دې چې درېیمه شپه هم تېره کړه د ایام تشریق نه څلورم ورځ شیطان ویشتو جمره وکړه نو فلا اسم پس نشته دی ګناه رب کریم فرمایي علیه په هغې باندې. لمن اتقا لمن ذالک دا حکم دا چې ګناه نشته د چا دپاره. لمن د هغه چا دپاره اتقا چې ځان یې شته ساتلی وي د منهیاتو د احرام نه. نو واتقوا الله ویریږئ د الله تبارک وتعالی نه. واعلموا پوه شئ انکم یقینا تاسو چې الیه دی الله تبارک وتعالی لرا تحشرون من تجمعون جمع کولی بشی تاسو فی الاخرت په آخرت کې فیجازیکم پس بدلی بدر کوي تاسو لرا الله تبارک وتعالی باعمالکم د عملونو ستاسو